14 اگست د آزادۍ ورځ ده، دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده، دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده. 14 اگست د آزادۍ ورځ ده، دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده. چې مو وطن شو آزاد، داسې مو تن شو آزاد. چې مو وطن شو آزاد، داسې مو تن شو آزاد. دا خو هغه د قربانۍ ورځ ده، دا خو هغه د قربانۍ ورځ ده، دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګراني مینوالو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ګوربلی که زمان امن ټي وي سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، دغه ټایم کې سیمه اکبرپوره ډسټرکټ نوشهره تحصیل پبي دغه ټایم کې ناست یم د اکبرپورې په سیمه کې. او اکبرپوره سیمه کې تاسو ته پته ده چې نن ورځ د 14 اګست او 14 اګست په ورځ باندې ډېرې زیاتې قربانیانې زموږ مشرانو ورکړي دي. نو د ټولو نه اول زه تاسو ته مبارکباد وایم د 14 اګست د دې ښکلې د دې درنې ورځ. د هغې نه بعد د 14 اګست حوالې سره مونږ ویو چې اکبرپوره سیمه کې داسې شخصیات، داسې کم چې زموږ مشران دي چې هغوی یو لیک کوي، لیکوال چې کوم دي زموږ د علاقې، نو هغوی سره به هم مونږ تاسو میلاوو. لکه څنګه چې زه اکثر له خبره کومه چې د خیبر پښتونخوا ځمکه ډېره زیاته زرخیزه ده، که هغه د ادیبانو حوالې سره خبره وکړو، که د شاعرانو حوالې سره خبره وکړو، او که د سیاستدانانو حوالې سره خبره وکړو، چې هر یو شخصیت مونږ یاد کړو، نو د هغې لحاظ سره ډېره زیاته زرخیزه ده. بیا په دې کې د اکبرپورې سیمه چې یاده کړو، په دې کې اولیاء کرام لحاظ سره که خبره وکړو، نو هغه د اولیاء کرامو خاوره هم ده. نو هر یو انسان د خپل وس مطابق، هر یو انسان د خپل فن په حواله سره چې موږ څنګه خبره کوو چې هغه سره یو فن وي، که هغه لیکوال وي، که هغه اکټر وي، که هغه هر یو انسان وي، نو هغه د خپل فن په حواله سره پورته په اسمان لکه د ستورو غوندې ځلیږي. نو دغه شانتې یو ستوری د اکبرپورې سیمې هغې سره به موږ تاسو هم میلاو چې څوک دی. نو ما سره موجود دی دغه ټایم کې د اکبرپورې سیمې نه ډاکټر جانزیب ارماني صاحب چې هغوی هم لیک هم کوي، او د آرمی ډپارټمنټ سره تعلق هم دی، او میډیکل سره تعلق هم دی. نو یقینا تاسو به دا پروګرام ګورئ، ولې چې دې کې ډېره ښکلې ښکلې شاعري ده هغوی چې کوم لیک کړی دی، او تاسو دپاره خصوصا د 14 اګست حوالې سره کوم لیک راوړی دی تاسو ته مونږ وړاندې کوو. نو تاسو به مونږ سره اوسئ، د هغې نه به خوندونه اخلئ. مونږ سره اوسئ، زه تاسو سره هغه مشر میلاوم. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته ما وویل چې زه دغه ټایم کې د اکبرپورې په سیمه کې ناست یم، او ورځ د 14 اګست ده. مبارکباد بیا در کوم، ولې چې دغه ملک ډېر په قربانو باندې آزاد شوی دی. زموږ د مشرانو قربانیانې دي، او یو خوب و چې هغه یو خوب کتلی، او زموږ د ښکلی ملک بیا جوړ شو. نو د دې په لحاظ باندې چې کوم نن موږ پروګرام ریکارډ کوو د دې حوالې سره، نو ما تاسو ته مخکې مې چې ما سره د اکبرپورې سیمې نه ډاکټر جانزیب ارماني صاحب کوم چې د آرمی ډپارټمنټ سره هم تعلق ساتي، او میډیکل سره هم تعلق ساتي، او ورسره لیک هم کوي. نو ډاکټر صاحب د ټولو نه لومبی په خپل پروګرام کې تاسو ته زه هرکلی وایم او خوش آمدید درته وایم. دا راته ووایي ډاکټر صاحب چې ستاسو لومبی راته دا ووایي چې تاسو دلته کې اوس زه ګورم، خو زیاتره زمونږ چې کوم کتونکي دي د اکبرپورې سیمې دي، هغوی به وایي چې ډاکټر جانزیب ارماني صاحب چې کوم دی د اکبرپورې سیمې خو دی، خو ډېر کم تر داسې خلک به چې هغوی به تاسو پیژني یا تاسو به لیدل کتل وکئ. نو د ستاسو رهایش کوم ځای کې او بیا پیدایش کوم ځای کې له خپل تعارف را سره. بسم الله الرحمن الرحیم. لیاقت زمان صاحب او زموږ ورور عباد الله صاحب، ستاسو ډېر شکریه او مننه. د زړه د ته نه ستاسو د راتلو راتګ زه ډېر احترام او ډېره مننه چې تاسو دومره قیمتي ټایم او خپل وخت مو وویستو، او دلته زما د غریب خانې ته رالی، او زما پہچان او زما تعارف خلکو سره تاسو منظریام باندې کوئ. نو الحمدلله دا زما کلی وطن دی، زما خاوره ده، زما خپل، او دلته کې ډېر الحمدلله زمونږ رشتې او خپل پہچان دی. دا خاوره د اکبرپورې سیمې دا زمونږ خپله خاوره ده، زمونږ د پلار نیکونو. خو چونکې دا د 14 اګست ورځ ده، او الحمدلله دا 14 اګست دا ورځ ډېره د خوشحالو او ډېره قدردانه ورځ ده.
چې د کمې ورځې دپاره تاسو نن موږ ته دا موقع راکړه چې موږ دې کیمرې ته او د خلکو ته مخامخ شو او د دې 14 اګست د حوالې سره خپل تعارف وکړو او د دې ملک او د دې 14 اګست ورځې یو قدر او قیمت تا خو ټولو ته پته ده چې زمونږ د ملک یو قربانۍ او یو بهادرۍ سره ګټلی شوی دی او آزاد شوی دی خو چونکې زمونږ د 14 اګست دا ورځ د خوشحالو او د مینې محبت ډکه ورځ ده نو د دې د حوالې او د دې د خوشحالۍ د اړخه ما الحمدلله یو څو نظمونه هم تیار کړي دي ملي نظمونه او الحمدلله چې دا به زه انشاءالله تعالی تاسو ته د خپل دغه سره سره پیش کوم او انشاءالله بله زمونږ پہچان تعارف خو خیر څه دغه دی زه یو عام غوندې غریب سړی یم خو زما پیدایش چونکې د نوخار سیمې په امانګړ کې شوی دی او هغه وخت ډیر د غربت وختو خو لیکن مینه او محبت ډیرو مینه او محبت د هر څه نه انسان د دولت نه دا زیات قیمتي دی نو مونږ الحمدلله هلته عمر تیر کو تقریبا تر میټرکه پورې ما هلته تعلیمي لحاظ سره خپل وخت تیر کو او د هغې نه پس بیا چې کله مونږ میرډ لایف ته رالو نو بیا ورسره مونږ به د آرمی جوائنټ کا چې کله هم آرمی جوائنټ کا آرمی میډیکل کور نه زما تعلق دی او آرمی میډیکل کور کې الحمدلله ما پورا د خپل ملک او بیا د خپل ملک نه بهر ما ډېر ټور وکړ ویسټ افریقې پورې زه الحمدلله وګرځېدم او خپل آرمی کې کوم چې زما پروفیشن و میډیکل کور کې نو هغې کې مو چې څومره خدمات او څومره د عوامو خدمت د خپل ملک سره سره د غیر ملک هم دا د پاک آرمی بهادری او د هغې همت دی چې هر ملک زمونږ په پاکستان باندې فخر کوي او زمونږ د پاکستان آرمی باندې فخر کوي نو انشاءالله تعالی بخښنه غواړم ستاسو خبره کټ شوه تاسو چې څنګه ووایئ که نه چې آرمی ډپارټمنټ کې تاسو پاتې شوي بیا تاسو دا خبره هم وکړه پکې چې میډیکل سره زه هم پاتې یم لکه فیلډ دی که نه ستاسو خو دلته یو بله خبره دا روچتېږي چې لیک سایډ ته څنګه راغی بیا دا لیک څنګه وشو ولې موږ زیاتره اورېدلي دي چې لکه بعضې انسان حالاتو نه مجبوره شي نو لیک سایډ ته راشي بعضې پکې داسې وي چې لکه هغه مینه محبت که نه وشي نو دا ستاسو کم یو لاره باندې په دې سایډ ته راغی او بیا په کم ایج کې دې سایډ ته راغلي دې لیک سایډ ته لکه زمان صاحب تاسو خو ډېر ښه پوښتنه وکړه اصل کې د هر انسان په ژوند کې حالات داسې راځي چې هغه حالاتو سره سره د هغه زندگی بدلیږي موږ هم دغسې څلورم جومات نه بس یو عشق ورته ووایي د لیک سره زموږ مطلب دا چې لکه همغه کوم سوال چې ما وکړو همغه خبره راځي جی جی تقریبا خبره دا ده چې عشق خو بیا هر یو شي سره د انسان کېدی شي خو چونکې زما لیکلو سره شوق کله پیدا شو نو دا زما دا لیکل د مشرانو د محفلو ناسته او د بزرګانو د محفلو ناسته او برکات او بیا هغې سره سره الحمدلله هغه زمونږ زمانه کې دا د سن 76-74 خبره ده چې مونږ به د مشرانو محفل کې به ناستو او هغې ته به مو کتل چې هغې به کومه خبره اتره کوله نو د هغې هغه سرپرستی د هغې هغه تاثرات
د هغې هغه برکات هغه شامل دي او د الله احسان په موږ دی چې موږ دومره دغه خو نو خو چونکې 1981 کې ما یو کتاب ولیکلو چې نوم یې ارماني زړه او هغه ما پښتو کې خو چونکې هغې سره سره ما چې کله لیکل شروعات کړی دی نو امانګړ کې موږ هغه ټایم په جومات کې به چې کله مانځه نه فارغ شو ماسخوتن نو یو محفل د نعتخوانۍ به کېدو او پکې تاسو ته چې ما حاجي فاروق شاه صاحب او خطاب ګل حاجي صاحب خدای پاک دی وبخي وفات شوي وي ولې چې ډېر وخت هغه وخت سره ډېر مشرانو د عبدالله صاحب شاعر د نوخار چې پوره دنیا د هغې دغه پهچان پای باندې خور دی نو هغه مونږ به ناستو زه به هغې کې اعلان کې ډېر کشر وم خو د هغې هغه محفل سره به زما ډېره مینه وه او ګپ شپ نو هغې سره زما لومبی ما چې کله کوم لکه لیکل کړي دي نو هغه ما نعت لیکلی و مطلب دا چې لومبی سټارټ تاسو اسلامي سایټ نه شته دی جی جی نو بس هغه نعت شریف نه چې مونږ کله یو شروعات وکړو او الحمدلله بیا هغه نعت هغې ته ما وښولو بیا هغه په ریډیو کې هغه زمانه کې یو جواب رسان پروګرام به چلېدو نو هغې ته بیا لاړو او بیا هغه نعت الحمدلله هلته کې هغې بورډ نه پاس کو او دغه شو مطلب وچلېدو جی جی ایج جی ستاسو څو هغه ټایم کې ولې چې تاسو سره ما ګپ لګول او تاسو چې ډېر کم ایج کې ما لیکل شروع کړ جی 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 هغه وخت کې ما غالبا پنځم څلورم دغسې جومات کې سبق به وي دا خو ډېر کم ایج که نه څلورم ماشوم چې وګوره ډېر ورکوټی وي نو زه یم چې داسې لیکل او بیا هغه بورډ نه پاس کېدل دا خو د خوش قسمتي خبره ده جی بالکل دا خبره صحیح ده جی اصل کې بس دا ټول د خپلو مشرانو برکات او د الله احسانو چې دا دومره لیکل ما شروع کړه او کم ټکي نو هغه به ما د خپل دماغو نه چې ولیکل نو داسې موږ سره یو سرفراز خان حاجي صاحب و ډېر سینیر دغه و نو هغې ته به ما وښول نو هغه به وایي چې ما به ورته یاره دې کې څه دغه نو هغه کټ را کټ کوي هغه به دې کې د کټ کېدو لفظ شته دی نه دا خو چې بالکل جی لکه غلطي خو وي که نه لومبي ځل چې سړی ولیکي نو خامخا څه نه څه ترتیب کې غلطي وي یا هم کافیه غلطه وي که نه جی جی خو داسې بالکل بیسټ راغله جی نو بیا هغه نعت نه پس بیا ما یو کلام ولیکلو بس داسې دغه غوندې راباندې رالو چې هغه کلام هغه هم ریډیو ته بیا رالو دا هم تقریبا د سن 80 خبره ده او بس هغه کلام هم زما مثال خبره وچلېدو خو بس بیا هغې نه پس ما بیا هغه دغه پرېښو هغه تعلق خو چونکې دا شاعري زما بچپن نه زما په خټه کې دغه شوې وه نو دې زه نه پرېښوم لکه دا داسې کم یو وایرس چې انسان ته راننوځي نو هغه بیا دې نه بچ کېدی نه شي ولې چې زیاتر موږ ګورو او دا اوسنی کول چې دی زیاتر زه ګورم که نه اوسنی کوله نو د نننۍ شاعرۍ ته چې وګورو بیا بعد کې چې وګورو نو تاسو د دې که څه چینج ښکاري که نه یاره لکه زمان صاحب خبره دا ده دا ټول شیزونه د مینې او محبت نه او د عشق نه پیدا کېږي کلم چې د سړي یو عشق وي که هغه د یو ځوان زلمي عشق او شوق د یو تعلیم او ښه دغه سره محفل سره شي نو هغه ظاهره ده هغه چې څومره اخوازي نو هغه به کامیابي هم هغه سیټ دی او که چېرې بالفرض هغه نیګیټیو سیټ ته دا کېږي نو ظاهره خبره ده خو دا ټول شیزونه چې دي نو د یو شوق نه پیدا کېږي او زه خو خپلو د وطن د خپل ملک د خپلې سیمې خپلو زلمو ته دا ویم چې همیشه دپاره د مشرانو قدر کوئ او د مشرانو د محفل احترام کوئ ځکه چې د مشرانو نه څه موږ ته حاصلېږي نو هغه موږ دپاره یو مشعل راه ده او بیا موږ ته چې د مشرانو کوم لیک پاتې دي نو هغه د کاڼي کرښې دي هغه تاسو وایې لولې د ښه کتابونه نو د هغې د وجې نه ستا په دماغو باندې او ستا په ژوند باندې یو ډېر ښه اثرات غورځېږي ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې خبرې خو ډېرې خوند کوي ولې چې تاسو سره ماشاءالله زموږ لومبی ملاقات دی او زموږ دا خواهش دی چې دا ستاسو په ژوند باندې خبرې ډېرې موږ وکړو که نه ستاسو چې کوم تاسو سره چې کومې خبرې دي یا کوم معلومات دی موږ چې مینهوالو سره هم شریکو خو چونکې دا ټایم کمې دی نو زه وایم چې زموږ مینهوال به هم په دې تمه ناست دي چې تاسو څه لیک کړی دی هغه موږ هم اورو زموږ مینهوال هم تاسو نه اوري نو که څه لیک وي ستاسو ذهن کې څه وي نو له موږ سره هم شریک کړئ تاسو په پښتو کې چونکې د بچپن نه لیکل شروع کړي خو چې کله آرمي لایف ته لاړم
نو چونکې هلته کې ما چې کله لیکل نو ما اردو کې بیا دا یو قدرت په ما احسان وکړو د اردو هغه ذخیره ما ته راوړاندې کا او الحمدلله په اردو کې هم ما څه 200-300 کلامونه لیکلي دي مطلب دا چې دواړه لینګویج استعمال اردو او پښتو جی بس دغه هم چې دا ډېر لوی احسان دی نو اکثر له چې داسې کله زمونږ دغه به نو هغې کې به ما د اردو زیات کرله چونکې د پښتو یو پروګرام کې ما ویلو هلته ټول اردو سپیکینګ اردو چونکې نیشنل لینګویج دا کېدو نو زمونږ یو بریګیډیر صاحب نو هغه چې کله ما ته ګفټ راکولو انعام یې راکولو د پښتو یو کلام ما ویلو نو هغه ما ته وایي چې ډېر خوند یې وکړو او ډېر دغه حقیقت ته مونږ په ژبه خو نه پوهېږو خو کوم چې تاثرات او کم اثرات مونږ د دې نه په مونږ وشو نو حقیقت خبره ده چې هر شاعري او بیا د الله صفت او د جناب محمد رسول الله صفت چې کېږي نو هغه بیا په هر سړي باندې ډېر اثر غورځوي خو لیکن زمونږ یو دغه دی چې تاسو کله شاعري کوئ نو په اردو کې هم شروع کوئ او بعد دا د هغې وینا به قدرت په ما باندې دغه وکړل او ما اردو سره سره پښتو سره سره مې اردو هم په آرمي لایف کې لیکل شروع کړل او ځای په ځای بیا چې څنګه د مناسبې د وخت دغه سره مطابق به ما لیکل کول نو اوس دغسې د 14 اګست د حوالې سره ما د خپل ملک د ازادۍ په دې خوشته موقع باندې دا نظم لیکلی دی چې 14 اګست د ازادۍ ورځ ده 14 اګست د ازادۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده 14 اګست د ازادۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده چې مو وطن شو آزاد داسې مو تن شو آزاد چې مو وطن شو آزاد داسې مو تن شو آزاد دا خو هغه د قربانۍ ورځ ده دا خو هغه د قربانۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده 14 اګست د ازادۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده ښکلی وطن دی زمونږ د ګل په رنګ دی زمونږ ښکلی وطن دی زمونږ د ګل په رنګ دی زمونږ د مینې ډکه ګلالۍ ورځ ده د مینې ډکه ګلالۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده 14 اګست د ازادۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده چې رهنما دی زمونږ محمد علي جناح دی زمونږ چې رهنما دی زمونږ محمد علي جناح دی زمونږ د شجاعت د بادرۍ ورځ ده د شجاعت د بادرۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده 14 اګست د ازادۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده دا هلالي جنډه ده څه کمالي جنډه ده دا هلالي جنډه ده څه کمالي جنډه ده د دې د سوري لاندې نن د یووالۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده 14 اګست د ازادۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده دوست بې مثاله یو مونږ قوم با کماله یو مونږ دوست بې مثاله یو مونږ قوم با کماله یو مونږ په ټول جهان باندې زمونږ د سربالۍ ورځ ده په ټول جهان باندې زمونږ د سربالۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده 14 اګست د ازادۍ ورځ ده دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده هر ارمانی په ډېر اخلاص نیول شنه جنډه په لاس هر ارمانی په ډېر اخلاص نیول شنه جنډه په لاس د وړو لویو د سیالۍ ورځ ده
د وړو لویو د سیالۍ ورځ ده، دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده، دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده، 14 اګست د ازادۍ ورځ ده، دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده، دغه زمونږ د خوشحالۍ ورځ ده. ډېر ښه ډاکټر صاحب، ډېر ښه. زه به یو خبر وکړم ډاکټر صاحب چې تاسو له الله پاک دومره ټیلنټ درکړی دی چې آل راونډر یې، دا به ورته وایم. لکه لیک خو هم کوئ او اواز چې موږ هم ګورو نو ماشاءالله اواز هم ښکلی دی. نو الله تاسو نور هم کامیاب کړي. نور به ډاکټر صاحب سره سره شریکوي تاسو اردو، تاسو ما ته وایي چې اردو به هم پکې وایو موږ. جی جی ښه نو بس پښتو سره سره اردو کې هم تاسو ته ما لکه زمان صاحب وایي چې لیکل مو کړي دي او هم د دې 14 اګست لپاره ما وی چې پښتو کې لیکل خو چونکې زمونږ پښتانه رونه کم چې زمونږ د ملک کې زمونږ وطن کې او د وطن د ملک نه بهر په نورو ملکونو کې زمونږ رونه پښتانه اوسېږي او هغه دا ووري نو هغه ډېر خوشحالېږي. خو چونکې مونږ وایو چې دا زمونږ کم چې اردو ژبې خلک دي چې هغه زمونږ د وطن یا زمونږ د وطن نه بهر چې کوم رونه دي چې هغه هم دې باندې پوه شي او ووري. دا چونکې د 14 اګست د حوالې سره ما لیکلی دی نو دا اردو کې تاسو ته د دې دغه پیش کوم چې ایشیا کے دامن میں، ایشیا کے دامن میں لگتا ہے گلستان ہے، ایشیا کے دامن میں لگتا ہے گلستان ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے، ایشیا کے دامن میں لگتا ہے گلستان ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے. جو ہمارا تن ہے اور جو ہمارا من ہے، جو ہمارا تن ہے اور جو ہمارا من ہے، جو ہماری غیرت اور جو ہماری شان ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے، ایشیا کے دامن میں لگتا ہے گلستان ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے. پاکستان میں رہنے والے، پاکستان میں رہنے والے، ہر مشکل کو سہنے والے، پاکستان میں رہنے والے، ہر مشکل کو سہنے والے، ہر مشکل کو سہنے والے، پھر بھی اس دھرتی پہ، پھر بھی اس دھرتی پہ وہ ہر صحت قربان ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے، ایشیا کے دامن میں لگتا ہے گلستان ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے. اس مٹی میں ہریالی ہے، اس مٹی میں خوشحالی ہے، اس مٹی میں ہریالی ہے، اس مٹی میں خوشحالی ہے، اس مٹی میں خوشحالی ہے، اس مٹی کی خوشبو، اس مٹی کی خوشبو چنبیلی اور ریحان ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے. اس وطن کی آزادی، اس وطن کی آبادی، اس وطن کی آزادی، اس وطن کی آبادی، ہم ہیں اس کے بازو، ہم ہیں اس کے بازو اور یہ ہماری جان ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے، آج کی جو شام ہے پاکستان کے نام ہے، ایشیا کے دامن میں
लगता ये गुलिस्तान है, आज की जो शाम है पाकिस्तान के नाम है। कहते हैं दुश्मन को, ये कहते हैं दुश्मन को, कहते हैं दुश्मन को, ये कहते हैं दुश्मन को, आंख उठा के देखे ना हमारे वतन को, आंख उठा के देखे ना हमारे वतन को। हर जवान इस खैबर का, हर जवान इस खैबर का फौलादी चट्टान है, आज की जो शाम है पाकिस्तान के नाम है, आज की जो शाम है पाकिस्तान के नाम है। एशिया के दामन में लगता ये गुलिस्तान है, आज की जो शाम है पाकिस्तान के नाम है। ډېر ډاکټر صاحب ډېر زبردست. الله دې تاسو له هم نور کامیابي درکړي. ولې چې که د اردو ته سوچ وکړو نو هغه د هغې نه ښکلی، که پښتو ته سوچ کوو هغه د هغې نه ښکلی. او بیا که زه به بیا دا خبره وکړم چې اواز چې ورسره ستاسو شو نو نور هم پکې چې دی نو هغه دغه پیدا شو، طرز او هغه خوند پکې پیدا شو. ښه ډاکټر صاحب داسې خو که موږ غواړو نو موږ وایو چې یاره دا پوره کاپي ختمه کړو، خو لکه هلته کې ټایم هم مناسبت سره به خبره کوو، ولې چې کتونکي به هم دغه کوي که نه نو څه به وایي نور که نه. لکه زمان صاحب بس څنګه چې تاسو عرض وکړو او دا دغه نو موږ وایو چې د 14 اګست د حوالې سره ټول ورځ لګیا یو، چونکې دا ورځ د خوشحالو ډکه ورځ ده او د نغمو ورځ ده او د هر انسان او د هر ماشوم د لویو وړو د ښځو سړو د ټولو یو د خوشحالۍ او د ازادۍ ورځ ده. نو زه وایم چې د خپلو مینوالو ته، د خپل سیمې خلکو ته، د خپل ملک خلکو ته، د خپل ملک چې څومره زموږ د ملک نه بهر رونه دي هغوی دپاره دا یو کلام زه بل پیش کوم. مطلب یو بل ورته هم ډالۍ کوئ تاسو. نو زه یم چې دا پښتو کې دا هم زه دا کوم. نو تا پشانی نشته چرته بل وطنا، تا پشانی نشته چرته بل وطنا، گل 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 وطنا او زما گل وطنا، تا پشانی نشته چرته بل وطنا، گل 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 وطنا او زما گل وطنا. ستا ښکلي ښارونه دي، ښکلي بهارونه دي، ستا ښکلي ښارونه دي، ښکلي بهارونه دي، ښکلي بهارونه دي. ته زما ګل، ته زما ګل، زه د بلبل وطنا، ګل 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 وطنا او زما ګل وطنا، او زما ګل وطنا، او زما ګل وطنا. تا پشان نشته، تا پشان نشته چرته بل وطنا، گل 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 وطنا او زما گل وطنا. ستا هره ادا زما، ستا هره صدا زما، ستا هره ادا زما، ستا هره صدا زما. ستا خوره خوشبو کړي د ریحان او د سنبل وطنا، ستا خوره خوشبو کړي د ریحان او د سنبل وطنا، گل 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 وطنا، گل 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 وطنا، گل. تا پشان نشته چرته بل وطنا، گل 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 وطنا، گل. رب مونږ له راکړې د جنت یوه ټوکړه ته، رب مونږ له راکړې د جنت یوه ټوکړه ته. یو شکر گزارا، یو شکر گزارا د خپل رب په سو سوزل وطنا، گل 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 وطنا، گل او گل 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 وطنا، گل. تا پشان نشته چرته بل وطنا، گل 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 او گل وطنا، گل وطنا، گل. ستا د ازادۍ په ورځ زمونږ د خوشحالو هره نغمایت، زمونږ د خوشحالو هر نغمایت، زمونږ د خوشحالو هر نغمایت، زمونږ د خوشحالو هر نغمایت. ستا د ازادۍ په ورځ، ستا د ازادۍ په ورځ زاریږو د یو بل وطنا، ستا د ازادۍ په ورځ زاریږو د یو بل وطنا، گل 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 وطنا، گل 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 وطنا، گل وطنا، گل. تا پشان نشته چرته بل وطنا، گل 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 وطنا، گل وطنا، گل.
لوی د کواړه داسې ستا رنګ کې رنګ شوي دي لوی دی کواړه داسې ستا رنګ کې رنګ شوي دي لوی دی کواړه داسې ستا رنګ کې رنګ شوي دي شنه جنډه په لاس کې شنه جنډه په لاس کې ونیولي مونږ تل وطنه ګل 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 وطنه ګل 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 وطنه ګل تا په شان نشته چرته بل وطنه ګل 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 وطنه ګل هو ګل 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 وطنه ګل کولو لیکل وروړی او زمونږ کتونکو ته وړاندې کوئ انشاءالله دا به اخریني دا به بیا به مونږ انشاءالله راځو تاسو له ریکارډینګ مکو ډاکټر صاحب یو سوال مې په دې ذهن کې ګرځي چې دا راته ووایي چې ستاسو تخلص ارماني تاسو ولې ایښی دی او بس ظاهره خبره ده چونکې ارمان خو یو ډیر عام لفظ دی او ارمانی د هر انسان په لکه سناس ارمان وی نو بس همدغه یو ارمان زمام په لکه وو او د بچپن نه زه هغه خپل دغه سره نو چونکې چې کله ما شاعري کوله نو ما به سوچ کولو کله دا داسې مشران به موږ سره شاعرانو سره چې ناسته به وشوه نو هغوی به ما ته وی چې دا دغه کې دا خو چونکې چې کله ما دا لیکل دغه کله او هغوی وکتل نو ای وی چې ستا دا لیکل خو ماشاءالله ارمان کې زیات دي زما چې څومره شاعري ده پښتو کې اردو کې نو هغې کې زیات ترله همدغه د ارمان دغه دی هغې نه ظاهرېږي دا چې کې د ارمان څه شته جی نو بس د ارماني تخلص بیا ما خپل ځان دا په خپله یو دغه کو جی ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې په ژوند کې داسې څه خواهش چې نیمګړی پاتې شوي یاره جی بس هغه اردو کې هغه دغه دی وایي ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے خبر اداله چې دې دنیا کې اوسېدو کې د انسان خواهشات ارمانونه نه پوره کېږي او دا ارمانی دنیا ده خو چونکې دغسې د ارمان ظاهره خبره ده ارمان چې پوره شي نو بس بیا خو کیسه ختمه شوه مطلب دا چې ژوند تیر شي خو ارمان پوره نه شي نه جي نه بس دغسې د هر انسان په لکه سنا خواهشات ارمان او د دې د وجه نه چې کوم دی نو دا ارمانی دنیا ده او ارمان خو داسې شی چې دا انسان مخکې بوځي چې کله دا یو سټیج ته ورسي یو منزل ته ورسي نو بس بیا هغه دغه ختم شي نو ډاکټر صاحب داسې څه خواهش وي چې هغه تاسو د ډېر ګران و چې لکه پوره کېدل او هغه پوره شوي چې تاسو ډېر زیات خوشحاله شوي یاره جی بس خواهش هغه لکه زمان صاحب څنګه چې تاسو خبر وکړه چې مخکې هم دا دغه همغه خبره ده چې د هر انسان سینه کې یو خواهش پروتي یو ارمان پروتي د چا څه پر ارمانی دی دنیا کې خو ارمانونه ظاهره خبره ده خو لیکن زما شکر دی د الله نه ډېر شکر ګزار یم چې کوم د الله تعالی نه ما غوښتي دي هغه الله ما له راکړي دي د غریبۍ ژوند سره سره الله پاک نور د الله نه مونږ څه وغواړو د الله نه خپل شکر د الله شکر ادا کول پکار دي ځکه چې یو انسان ته الله بچي ورکي یو وخت روټۍ ښه د عزت او کپړه نو د دنیا کې نور انسان څه غواړي مطلب دا چې ستاسو چې کوم خواهشات والله پوره کړي دي تاسو د خپل ژوند نه مطمئن یې الحمدلله بس د ژوند نه مطمئن د الله د احسان او د کرم دا ډېر لاک شکر او ځکه چې ما خو تاسو ته لکه زمان صاحب مخکې هم دا دغه وکړو چې د ژوند ارمانونه او خواهشات ټول نه پوره کېږي خامخا څه ناڅه پکې نیمګړي وي خو چونکې زه وایم چې زیات تر له دا ده چې د رونو بیګانو د خپل وطن او د خپل علاقې د سیمې د کور مالت د رونو سره مینه محبت او یو بل سره خواله او ارشه درشه یعنی لین دین ښه طریقې سره ښه تعلق بس دا هر سر څه دي چې انسان خپل دغه سره سیمه کې همدغه ملاویږي او دا مینه محبت ملاویږي ډاکټر صاحب اخره کې پروګرام راغونډم په اخره کې داسې سم میسج خپل غونډي وی 14 اگست ورځ د 14 اگست حواله سره زموږ شاعرانو مرګرو لا یا نور دا نوې کول چې کم دی یو چې کم دی بیا خصوصا آرمی ډپارټمنټ کې پاتې شوی نو دا ورځ هم ډېره اهمه ده نو که د دې حوالې سره تاسو موقع مناسبت سره یو ښکلی غوندې میسج ورکړئ تاسو پړه مو څه دي لکه زمان صاحب الحمدلله زمونږ د عمل خو یو ډېر ښکلی ملک دی ځکه چې
کله سړی په یو کور کلي کې اوسېږي نو دته د هغې قدر او د قیمت دومره دغه نه اندازه نه کېږي، خو چې کله دی بهر ته لاړ شي نو بیا دته قدر و قیمت پته لګي. زه چونکې پاکستان آرمی کې کله چې زه ویسټ افریقې ته لاړم 2006 کې نو هلته کې د 50 ملکونو آرمی راغلی وه یونایټډ نیشن کې، خو چونکې هغه 50 ملکونو آرمی یو سیټ ته او د هغه ملک عوام او د هغه ملک چې څومره دغه هغه زمونږ د پاکستان آرمی سره چې کومه مینه ساتله او کوم محبت ساتلو نو د هغې نه ظاهرېږي چې زمونږ د ملک مینه او محبت او دا ستوری سپوږمۍ دا په نورو ملکونو باندې هم سربالا دی. او الحمدلله زمونږ غیرتمن غیور قوم زمونږ د پاکستان عوام او زمونږ پاک آرمی دا چې انشاءالله تر کومه دا وطن او زمونږ تن وي نو انشاءالله زمونږ دا وطن به په دې ټوله دنیا په ټول جهان باندې سربالا وي او مونږ به انشاءالله د هرې قربانۍ او د هر سختې او د دغه دپاره به تیار یو او مونږ د خپل ملک ځوانانو ته دا وایو چې د ملک کې دا ملک ستاسو دی، دا ملک د راتلونکي ځوانانو دی، د راتلونکي جنریشن دی، ځکه چې تاسو د دې ملک امارت یې، د دې ملک کم چې امارت او کم بنیاد دی هغه خو ایښوی شوی دی، خو دې ته مضبوطوالی ورکول ستاسو کار دی. دا زلمی دا زمونږ دا زه میسج ورکوم چې دی ښه تعلیم او تربیت کوي او دی په ښه طریقې سره د ښه محفلو ځان کې دغه پیدا کړي چې د مشرانو عزت او آداب پیدا کړي او انشاءالله تعالی زه وایم چې زمونږ د ملک غیور قوم غیور عوام او غیرتمن چې تر کومې د دې ملک دا 14 اګست ورځ چې موږ مناوو نن نو دا او د خوشحالو او د ډکه او د قربانو ورځ ده. نن چې څومره مینه محبت ماته د هر یو کس په تندي کې ښکاري او د هر یو خلوص او اخلاص سره د یو بل سره مینه محبت ساتي او د ملک سره او د جنډې سره محبت ساتي نو زه وایم چې دا د همیشه له د دوی په سینه کې اجاګر وي او همیشه دپاره د دوی د خپل ملک او خپل جنډې سره او خپل قوم خپل ورونو سره مینه محبت ساتي. ډېره مننه جي ستاسو ډاکټر صاحب، ستاسو ډېره مننه، یو جهان مننه چې تاسو موږ له ټایم راکړو خپل قیمتي. الله مو ښاد او آباد ساته. ډېره مننه جي ستاسو. ډېره شکریه لکه زمان صاحب بخیر کې زم ستاسو ډېره شکریه ادا کوم او زه وایم چې تاسو ډېر خپل قیمتي وخت او دومره دغه مو ویستو او زه مو را پیدا کړم او مونږ ته رالی او دې غریب خانه کې مو زما دغه د خلکو وړاندې کو نو د دې زم ستاسو د زړه د تهه نه شکرګزاره یم، شکریه ادا کوم. ډېره مننه جي ستاسو. ډېره قدرمنو تاسو پروګرام وکتو، په دې کې ډاکټر صاحب ډاکټر جان صاحب ارماني صاحب ډېر ښکلې شاعري موږ ته هم وړاندې کړه په خوږ اواز باندې چې کوم هغه لیکلې وه 14 اګست حوالې سره شاعري وه د موقع مناسبت سره تاسو سره وړاندې کړه. یقینا تاسو به پروګرام کتلی، پروګرام نه به تاسو خوندونه شتي. د 14 اګست ورځ ده کم چې جشن ازادي مناویږي زموږ د ملک دپاره زموږ د قوم دپاره ډېره یو اهم ورځ ده. قدرمندو پروګرام راغونډوم په دې هیله باندې چې تاسو به موږ ته لکه د همیشه په شان دعاګانې کوئ، موږ به تاسو ته لکه د همیشه په شان دعاګانې کوو چې کوم ځای کې مو صحیح ښاد آباد او صحیح بریالي صحیح د لوی الله په امان.